تر 2025 پورې امامت په چم گاوند کې یا په محله کې ژوند تیرول غالبا چې 22-23 سال عمر راغی الحمدلله ډیر په عزت سره او ډیر په خمینه محبت سره او ډیر په شرافت او احترام سره دا وخت تیر شو انسان دې ژوند د زندگی دا راضی کمې بشه چونکه موږ هم د مصلی سره منبر سره وابسته ژوند تیر ک بیا ور سره د رزق متعلق په ذمہداري کې هم موږ ژوند تیر ک په کاروبار کې هم ژوند تیر شو والحمدلله که په هر شعبه کې وي که په هر هنر کې وي نو صدا سره رکاوټ او صدا سره خبره ترنه پورې زمنګ ذهن کې مونږ ته نه دی راغلي د کلی په وجه باندې د مقتدیانو په وجه باندې د محلي په وجه باندې یا د چم گاون په وجه باندې نو اوس هم داسې څه مرسله نه د حکومت د طرف نشته نه د عوامو د طرف نشته خو صرف یو نقطه په وجه باندې چې هغه ښه په صلاح په اتفاق او ښه په خوشحالۍ سره د مور او پلار یو مطالبې په وجه باندې نو خبره ورنو دا چې اوس خبرې د سفر د جدایي اخنی او د بخنی دي چونکه زړه نه غواړي دا جدایي حالانکه زه خپل مور او پلار خواته ځم ورونو خواته ځم نه څه دشمني شته نه هیڅ قسم سره رکاوټ شته او نس قسم ټینشن مشته نه مالی الحمدلله هغه مرحله ما ته ټول یاد دي په سترګو کې دي او خصوصا خپل مقتدیان محلي والا که هر څوک په هر جامه کې یا لري یا نږدې نور څه زه تاسو ته نشم درکولی تاسو ماته خو په جدایي مې انتهایي خفه یم بالکل طبیعت فطرت دا تقاضا نه کوي نه مني اجازه نه راکوي خو بنا بر مجبوریت تاسو ټولو نه معافي غواړم ټولو نه بخښنه غواړم او ښه د زړه نه دعا درته کوم ما سره مخه کړي ښه ژوند م تېر کړی په هر فن کې په هر لاره په هر خطر کې که په شپهیي که ورځي داسې وخت راغلی و چې زه سره په یو جوړه جامه کې په ډېر غربت او مسافري او طالبي مرحله وه الحمدلله ستاسو په هر فن کې که مې چا سره تر دې نه چې لرې پورې ډېرې خبرې دي که چېرته زه را یادې کړم چونکې وخت هم ډېر اخلي او یو خبره ذهن کې پرته ده خو خبره دا ده چې خپل د زړه اظهار مې دا دی چې تر مرګه به ورته دعا کوم او دعا به راته کوئ او په دې منبر د نارینه زنانه ماشومان مشران کشران ټولو نه بخښنه او مغفرت غواړم معافي غواړم ځکه چې که ماشومان دې هم ډېر واړه واړه الحمدلله ټول زلمیان پرونه چې کوم خبر شوي هغه چې د قریبا تر مسافرۍ نه نه پورې ما سره داسې رابطه دغه هلکانو یا دې وړو محلې والو نه ده کړې خو اوس دوی ټول دغه څوک واټساپ باندې څوک دغه شان که د یورپ ملکونه کې دي که سعودي دوبۍ کې دي که بهر دي ټول د زړه نه ډېر په لکه په مینه محبت سره او هر قسم اظهار د محبت د زړه نه په درد سره بیگانه پرون نه چې استاجي معافي مغفرت څه خدمت څه چې زمونږ د زړه نه وي مالي وي جاني وي ډېر د زړه په تعزیت سره الله مو ښاد و آباد لره خدای پاک هم د غم د ورځې نه وساته الله مو اتفاق او اتحاد متحد کا خدای پاک مسافر بچي د هر قسم تکلیفونو د دردونو کړاوونو زخمونو نه بچ ساته څنګه چې زه مسافر وم تاسو را سره ښه رویه وکړه ښه ژوند زندګي عزت و وقار و احترام خیال هم راته وساته
الله په خپل بچو مسافرو باندې خپل د رحمت نظر وساته. الله دې ستاسو مسافر ورونه بچي مشران کشران عزیزان په خپل حفاظت کې محفوظ خوشاله او بچ وساته. څه مقصد لپاره هغوی مسافر شوي وو؟ زموږ مقصد د علم و. د علم په برکت الله اولاد مرکه، د علم په برکت الله مال مرکه، د علم په برکت الله عزت مرکه. او الله دې د علم په برکت موږ ته خپل علم او عمل عمره نصیب کړي. هغه مشران زموږ چې موږ سره په ابتدایي حالات کې د 2003-4 نه زما مفتدیانو ما سره شاته اقامت او امامت کړي، نن نشته. الله دې هغوی ته جنتونه نصیب کړي. الله رب العزت دې هغوی ته هغه دنیا نصیب کړي د هغې پسمانده وارثانو زنانه و نارینه ته دې الله د حیا د عزت ژوند نصیب کړي. الله دې د دوی د دینداري د دوی تقوا دي نداري په برکت هغوی ته جنتونو اعلی مقامات په جنت کې نصیب کړي. څومره چې بیماران دي الله دې ورته شفای کامله عاجله ورکړي. څومره چې روغ دي الله دې ژوند د حیا د عزت او اسباب برابر کړي. ډېر ماحول دې کلماته کې مقتدیان محلي بهار داسې حال براغې ما ته به اکثرو کسانو ویل چې استاد جي دا څنګه نه کې خیرات بشو غم خادي پروګرام بشو نو به موږ د عام مېلمنو سره نه کېناستېدلو تر دې پورې هغه ځای ته به لاړو چې چېرته دیګونه او خاص ځای به د خاصو خلکو نه موږ پکې خپله کوله بیا ورونو یو زه درنه معافي د رسول الله د منبر په خاطر د زړه دا غواړم. هغه زنانه خویندې هغه میندې چې طالبي په دور کې په مینه محبت زموږ جامې وینځلې زموږ د مېرمنو خیال ساتلی موږ سره ډېره مینه لکه د خپل ورونو د علم په خاطر د امامت د منبر د مسلې په خاطر الله دې ته د فتو د عزت ژوند نصیب کړي. الله دې د بدې ورځې نه وساتي. الله دې د حیا د عزت څادر پې خور کړي. خدای پاک دې چېرې ټول خاندان سره ټول اهل محله او سالمه ناړو او عام ناړو ته مې هم دا درخواست دی، دا اعلان دی، دا مطالبه ده د شمخان کاکا دي دا جسب د هغې نه راواخله تل ګورزال خان بابا پورې څنګه چې هغوی په غم و ښادي کې زه دا نه یم ګڼلی چې دا د نیکنامسونو یا د فلاني جومات امام دی. دا وایي زموږ د ناړو که غم کې پرچې راغلی چې اعلان وینا کېږي د دې محلې تانو امام استاد پکې سر کې لیکلی شوی، که په واده کې پرچې راغلي هم په سر کې لیکلی شوی. ورونو ټول اهل ناړو دپاره الله د ناړو یو آباد کلی پرامن کلی یو د ترقی په ګام روان کلی. الله په خپل فضل کرم سره په دین آباد کې په امن آباد کې او په اتحاد او ورولي آباد کې الله د غم د ورځې د عذابونو او آفتونو نه بچ ساتي. الله د دشمنیو طرفګنیو فتنو نه بچ او محفوظ ساتي. الله د دې منبر او د محراب نه د اعلان او دعا شکر ادا کوم. الله ستاسو شکر ادا کوم. صادق رسول الله د احادیث او د عبادت او د تابعداري الله توفیق غواړو او د قوم ته د کلی ته د ځوانانو نوجوانانو مشرانو نارینه او زنانو نه مغفرت او بخښنه غواړو. خصوصا د تنظیم ملګرو ای خپل مینه اظهار خصوصي ځان لا اجتماعي طور باندې الله دې ناړو د بدرنګۍ نه وساتي. الله دې ځوانانو ته په خپل عفت او عزت کې محفوظ ساتي. تنظیم والا بهر ملګري کلی کې ملګري څومره چې وي الله دې خپل مقصد کې کامیاب کړي. الله دې مزید دوی ته توفیق د خدمت د کلی ورکړي او الله دغه خدمت خپل عبادت وګڼي او الله دې قبول او منظور کړي. الله دې ځوانانو سره خپل امداد شامل حال کې جرګي والا مشران دي که شیر علي خان دي سرزمین د نور څومره کسان دي الله موږ د ټول لوی واړو ناراضي او الله ته دوی ناراضي شي. کمې به شي د موږ نشوي وي مخکې وروسته به خبره وینا کې خصوصا محلي والا لوی واړه ځکه ډېر وخت هر قسم مجلس راغلی چونکې یو وخت کې داسې وي ابتدایي حالات چې موږ نه عمر داسې و نه تجربه داسې وه نه علم داسې و د وخت یا د منبر یا د مصلې سره ډېرې خبرې دي د جرمات د کم عمرۍ په وجه باندې شوي ورونو بیا هم درنه زه معافي غواړم. د چا موږ څوک به تارګېټ کړی هم نه وي څه خبره کې د الله د رضا دپاره هم کړی خو بیا هم که کمې بیشې شوې زه درنه معافي غواړم ما ته معافي وکړئ. الله رب العزت د تاسو ما معاف کړي او ما ته معافي وکړي. بیا چم گاون تر دې پورې چې ابتدایي حالاتو پری ډاکټر صاحب سراجه بابا دی عبدالحسن حاجي صاحب دی قائم حاجي صاحب دی عابد شاه کاکا دی د بلوایاس کاکا دی امیر دی
ټول تر دې پورې په غم خادي کې موږ نه یو کړی الله دې خاد او آباد او خوشاله لري چا چې زموږ عزت کړی دی الله دې د دنیا او آخرت ته عزت وکړي چا چې سوچي آینده د پاره هم د علماو د صلحاو د مسافرو د امامانو دغه خلکو د الله د رضا په خاطر د علم په خاطر عزت کې الله ته او په عزت او ژوند کې برکت واچي الله مو آباد لرا زدن راضي او خوشاله خپ مينو په استقامت باندې او ډیر ورونه ډیر خبره په ځل کې داسې یاداشتونه شته خو خبره به اخري په دې تمام وګو چې یو بل ته دعا کو یو بل نه بخنه غواړو او د زړه نه بدای قرار کو او اخري مزد دي دکاندارانو ورونو موږ سره ډېر لکه نوخان لا شو بخنواب شو شیروت خان مخکې سات دی ورسره راغلي دي ډېر وخت طرز او پرز او خیال ساتل د دوی نه معافي غواړو دعا ورته کوو شکریا ادا کوو نور محلې والا که چېرته په هر فن کې موږ پاتې شو ورونو خبرې نه اوږدوو خو آخري خبره دا ده چې ما درته هر څه خپل معاف کړي هر څه نه معافي غواړم دعا کې الهي العالمین زموږ نه راځي الله تقصیر نقصانات موږ ته معاف کمې بېشی موږ ته معاف الله که موږ د منبر د مصالح حق نه وي ادا کړي الله تعالی معافي غواړو ته موږ ته معافي وکړي کمې بېشی موږ نه شوي ته موږ ته معافي وکړي الله په خپل علماني عمل زموږ نصیب کړي چا موږ سره ښه کړي وي ته ورسره ښه وکړي الله چا موږ سره احسان کړي ته ورته بدل کړي احسان ورسره وکړي الله ټول دا دوی واړو په ژوند کې برکت واچي الله د غم د ورځې نه ټولو ساتي خدای پاک ټول دنیا او آخرت ښایسته کړي د پته د عزت ژوند نصیب کړي ته دا محله کلي په امن باندې آباد کړي په اتفاق او ورولي باندې آباد کړي څومره مشران زمونږ چې مقتدیانو دغه وخت نه وفات شي الله جنت الفردوس ته نصیب که زمونږ د هغوی په منځ کې څه کمې بېشی راغلي وي الله ستا د منبر په خاطر باندې الله زه را اعلان کوم ما ته معافي کړې الله ته ورته معافي وکړي او که زما نه د هغوی په حق کې زه څه کړم یا الله د وارثانو نه معافي غواړم الله د دوی په خاطر ما ته معافي وکړي آینده الله زمونږ په زړونو کې دغه دعا دغه شکریا دغه تشکر دغه رضایت برقرار وساتي الله د هر قسم غم او درد او تکلیف او دشمنی او آفت نه دوی په امان او محفوظ او بچ وساتي الله زمونږ د ټولو مسافرینو دا سفر بالخیر کړي الله ټولو ته اجر عظیم ورکړي الله دا محله په دین باندې آباد کړي الله دغه منبر مصلب خپل دیندار او ښه انسان چې تا ته منظور مقبول الله دا خدمت ته نه واخلي الله د هر قسم شکست او اختلافات الله بغض او عداوت نه دا محله دا کله ټول مسلمانان بچ کی الله د پاکستان حفاظت وکي الله سي امن او امان پکې راولي الله دا بدرنګي دا بدامني دا قیمتي دا ګراني دا عذابون الله پر رحمت او امن باندې بدل کی الله موږ راځي او ته زموږ نه راځي خدای پاکه چې څنګه زموږ زړه نه غواړي د زړه نه تا ته دعا کوو الله دا کلی په خیر باندې آباد کړي په امن آباد کړي په اتفاق آباد کړي په تعلیم آباد کړي په علم آباد په اتفاق او ورولي باندې آباد کړي الله دا فتنه د بد ورځ د عذابونو نه تکړهونو تکلیفونو بدونو نه بچ او محفوظ حضر علي مولانا سره د ټول ملګرو د سورۃ نډیر خفه دي ډیر مين اظهار کوي الله د دې سره ټول ملګرو ته اجر عظیم ورکړي الله ټول ته اجر عظیم ورکړي الله دوی ته عدنان مفتی صاحب د ټول ملګرو ته الله دنیا او آخرت ښایسته کړي الله د دې کلي خادمان وګرځي مزید د دین کلي خدمت او د دین د پرولو د کلي کې دا کلي آبادولو توفیق دی ته ورکړي څومره کسان چې د دین کار کوي د انسانیت د مسلمانیت او درد و غم کار کوي الله د ټولو نه راضي شي د ټولو د سعی قبول کړي ټولو د مینه قبول کړي خیر او برکت پکې واچي ډېر مشران یو خبرې موږ ته تازه دي او الله تعالی ته پېښتون عمل بدل ورته ورکړي د مینې په بدل کې مینه وسره وکړي د خو په بدل کې الله خو سره وکړي خدای د غم د ورځې او د بد ورځې نه ټول وساتي الله دغه ملک امن راولي اسلامي ملک دی مسلمان ملک دی دارالاسلام دی الله په اسلام آباد یا الله اسلامي نظام پکې راولي امن پکې راولي الله پاکستان جوړ کې په کلمه آباد کې د پلیتو د اخلاص کې الله د بد امنۍ نه په خپل عبادت کې محفوظ او بچ ساتي
د درد او د غم نه زړه مو تېنه کېږي، خو الله ستا په قضا زموږ رضا ده. په دې د خوشحالیو دعا کوو الله د هر قسم د ذلت نه وساتي. الله هر ځای کې چې اسلام دی، بلاد المسلمین او مسلمانان دی، الله ته په امن کې ته محفوظ کې ته په اتفاق او اتحاد باندې کې اسرائیل سره د ټولو کفارو نیست نابود کې. اے الله دا کافر ملحد جابر قصاب په مسلمانان متفق کې چې سر د ځمکې نه مټاو او ختم کې. الله زموږ دعاګانې د ټولو لپاره قبول کړي. الله ټولو ته اجر عظیم ورکړي، نعم البدل ورکړي. ورونو بیا د نوزل اجتماعي طور انفرادي طور معافي بخنه غواړو، ما ته معافي کوئ، دعاګانې به درته کوو. څنګه چې په منبر مې دا د زړه اظهار دی، دا د خولې نه دی، دا چېرته څه داسې شو ریکارډ نه دی، همدغه شان د زړه او ما ته دعاګانې کوئ. الله مو د فتح عزت بن نصیب کا، الله مو کورونو کې خوشحالیانې راوله، الله مو د مخالفت او د درد او د غم نه وساته. الله مسافر په خوشحالۍ سره په حضر کې اقامت او خپل وطن ته راوله. الله د ټول مسافرین مقیمین خوشحاله محفوظ او بچو ساتي. ژوند هم الله په خپل عزت او فتح او عزت کې تیر کا. الله دې د بدې ورځې د غم د ورځې نه موږ تاسو ټول مسلمانان وساتي. الله زمونږ توبه استغفار بخنه قبول او منظوره کړي. زمونږ په عملنامه کې یو بل د استاد مقتدیانو متعلق مغفور او عفو کوونکی ولیکي. الله قیامت کې یو دی او بل سره په جنت کې ودرې. الله د جهنم نه بچ کړي، د بسلا د عملنامې نه بچ کړي، د قبر د عذابونو نه بچ کړي. الله د مخالفت او د غمونو نه بچ کړي. خدای ته زمونږ د دعاګانې قبول کړي. زمونږ د دې کلي لپاره، د دې ملک لپاره، اهل اسلام او مسلمانانو لپاره الله دې قبول کړي. امين امين. واستغفر الله ان الله غفور رحيم.